د عاشورې په ورځ یعنې په 10 د محرم باندې دغه 3 کارونه خامخا وکئ او دا 3 واړه کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو ثابت کارونه دي چې زمونږ استاد لپاره ډېر ګټور او ډېر مهم دي. 3 کارونه کوم دي؟ توبه، روژه او سعد. توبه ولې وکړو او څنګه یې وکړو؟ روژه ولې ونیسو او څنګه یې ونیسو؟ او سعد ولې وکړو او په څه کې وکړو؟ دا 3 وړه خبرې تاسو سره شریکوم په دغه ویډیو کې. دغه ویډیو وګورئ، عمل پې وکئ او د نورو دوستانو سره خامخا شریک کړئ. اول نمبر دی توبه. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محرم دا میاشت د الله میاشت ده او په دې میاشت کې الله جل شانه مختلفو انبیاء کرامو قومونو ته اعزازات او نجات ورکړی، لکه د بني اسرائیلو توبه او دعا په دغه ورځ باندې قبوله شوې وه او الله جل شانه موسی علیه السلام او د هغه قوم ته د فرعون نه نجات ورنصیب کړی. فرعون الله جل شانه غرق کړی. دغسې حضرت آدم علیه السلام د هغې دعا هم په دغه ورځ باندې قبوله شوې وه او دغه رنګې حضرت عیسی علیه السلام په دغه ورځ باندې الله جل شانه اسمانونو ته خېجولی و او حضرت یونس علیه السلام الله جل شانه په دغه ورځ باندې هغې ته هم نجات ورکړی و، یعنې د مهي د خېټې نه ازادي ورته نصیب کړې وه. او دغه رنګې حضرت نوح علیه السلام د هغې کشتۍ هم په دغه ورځ باندې د جودي په مقام باندې ودرېدلې وه. کله چې د نوح علیه السلام په قوم باندې عذاب راتلو، الله جل شانه ورته وویل چې ای نوح کشتۍ تیاره کا. کله چې کشتۍ تیاره شوه ورته ویل چې خپل ملګري دوستان ستا منونکي معتقدین وروخېجه ځان سره یې که چې کشتۍ روانه شوه نو روانه وه. په دغه ورځ باندې الله جل شانه هغې ته هم نجات ورکړو، په یو مقام باندې کشتۍ ودرېده ورووتل دي. دغه رنګې مختلفو انبیاء کرامو ته مختلفو قومونو ته الله جل شانه په دغه ورځ باندې نجات ورنصیب کړی. نو موږ تاسو ته هم پکار دي په دغه ورځ باندې توبه او استغفار وکړو، تېر شوي ګناهونه او خپل ضرورت په الله جل شانه باندې پوره کړو او خپل ګناهونه په الله جل شانه باندې وبخو. نو په دغه ورځ باندې د توبې اهتمام هم ډېر ضروري دی. دغه رنګې روژه نیول په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان په 10 د محرم باندې یعنې د عاشورې په ورځ باندې روژه ونیوله نو تېر شوي کال چې څومره ګناهونه دي ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. خو په دې کې یوه خبره د ځان سره یاده وساتئ، یوه روژه به موږ تاسو نه نیسو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یوړو نو ویې کتل چې په 10 د محرم د عاشورې په ورځ باندې به یهود روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا خلک ولې روژه نیسي؟ نو چا ورته وویل چې یا رسول الله په دغه ورځ باندې دې روژه ځکه نیسي چې په دغه ورځ باندې الله د موسی علیه السلام قوم ته نجات ورکړو د فرعون، د هغې د شکریې دپاره دوی دغه روژه نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې مونږ د دوی نه زیاته مینه د موسی علیه السلام سره کوو، نو لهذا مونږ به هم روژه نیسو، خو مونږ به په دې روژې نیولو کې د یهودو سره مشابهت نه کوو. یعنې که دوی د 10 روژه نیسي نو مونږ به ورسره د 9 روژه هم نیسو او یا به ورسره د 11 روژه هم نیسو. نو که مونږ او تاسو روژه نیسو، ډېر خلک داسې دي چې هغې صرف د 10 ورځې روژه نیسي، نه ورسره 9 یو ځای کوي او نه ورسره 11 یو ځای کوي. مونږ او تاسو ته پکار دي چې مونږ روژه نیسو نو مونږ به 2 روژې نیسو، یا به 9 او 10 نیسو یا به 10 او 11 نیسو، ځکه یوه روژه نیول دا مکروه عمل دی او په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو من، چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو د قیامت په ورځ به دی د هغې سره وي. نو لهذا د یهودو سره د مشابهت د وجې نه رسول الله مبارک وفرمیل که راتلونکي کال زه ژوندی ومه نو موږ به ورسره یوه روژه اضافي نیسو، یا 9 او یا 11 دا دواړه به ورسره اډ کوو چې هر یوه شوه. نو بیا ژوند وفا ونه کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف د دنیا نه یوړو، خو دغه ارشاد مبارک یې فرمایلی او لهذا په دې به موږ تاسو عمل کوو. نو ورپسې 3 نمبر وسعت کول. وسعت ولې کول او په څه کې کول؟ وسعت کول دی په رزق کې، په خپل اهل و عیال باندې وسعت کول دی، په دغه ورځ باندې ښه خوراک په خپلو بچیانو په خپلو کور والو باندې خوړل دي. او دا ولې؟ د دې په باره کې حدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په 10 د محرم د عاشورې په ورځ باندې په خپلو بچیانو باندې خوندور خوراک وکړو، یعنی د عام معمول نه پې ښه خوراک وکړو، بهترین خوراک یې پې وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه به د ده په رزق کې برکت واچي او راتلونکی کال د ده په رزق کې به الله جل شانه بې انتها برکتونه واچي او سعادت به ورته الله جل شانه په رزق کې ورنصیب کړي. د دغې یوې ورځې په دې وړوکي عمل سره چې په خپلو بچیانو باندې ښه خوراک کول دي، د دې په برکت سره به الله ستا د ټول کال د راتلونکي کال ټول رزق به درته الله چې دی دا فراخه کړي او برکت به درته پکې واچوي، د رزق بندې دروازې به در باندې الله جل شانه کولاو کړي. نو هر مسلمان ته پکار دی، کوم مسلمانان چې دا وخت زموږ دا ویډیو ګوري هغې ټولو ته زما دا خواست دی چې په دې 3 خبرو باندې عمل وکړی شي نو ډېره بهتره ده، او په دې اخرنۍ خبره باندې هم عمل ضروري دی. په دغه ورځ باندې په کور کې ښکلی خوراک تیار کړئ،
هغه خوراک تیار کړئ کوم چې ستاسو د اهل عیال خوښیږي د هغې د خوښې خوراک تیار کړئ، خوندور خوراک تیار کړئ او په خپلو بچیانو باندې وخورئ. الله جل شانه دې په دې دریو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه پیغام نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.